د اسرائیل له تسلیمېدو سره قیامت خو نه راځي. ساقدار وایي د اسرائیل له تسلیمېدو سره قیامت خو نه راځي. وایي لس ګونه چې دی زمونږ کاروبار به سیوا شي چې کله موږ اسرائیل تسلیم کو. دغه شانتي 80% به موږ ته قرضه معاف شي او 90% پیدا چې دا هغه موږ ته د دې سره ملاوي دی شي چې کله موږ اسرائیل تسلیم کو. خو کله دې نه مخکې تاسو وګورئ یو کس ته به د یهودو ایجنټ وي چې هغه اوس په جیل کې دی او دا خبرې چې دي دا اوس نورو پارټیانو والا کوي. خو یو کس چې دی د دې خلاف اواز اوچت نه کړو چې دا خبره څنګه کړې ده چې 90% به دې سره موږ ته پیدا ملاويږي او زمون کاروبار چې دی هغه به 10 ګونه چې دی هغه به سیوا شي. دغه شانت 80% چې دا موږ ته به قرضه معاف شي. نو دا خو دې سم ختمې دي شي خو چې په دې ملک خو ایماندار وي کنه چې تاسو په شان دي بې ایمانه پکې نو د دې ملک قرضه هم نشي ختمېدلی او معیشت چې دی هغه هم د دې ملک نشي برابرېدلی. خو یو څو بې وقوفه دي په عوامو کې چې هغه اوس هم ستاسو سره ولاړ دی او هغه د ملک معیشت چې دی هغه شوی دی. د پیازو یو تیلې ورکړي د هغه تیلې سره د ملک معیشت چې دی هغه شوی دی. غنم خی وي غنم چې دی د غیر ریټونه خشي د دې سره د ملک معیشت چې دی دا خشوی دی چې هغه ټول د زمیدار چې دی نقصان دی. هغه ته چې کم شیزونه ملاويږي او ته ګران ملاويږي خو هغه چې کم ورکې نه د هغه ارزان دي. غنم ارزان دي پیاز ارزان دي سبزیان مکمل چې دي هغه ارزان دي. نو دې ته د دیتا معیشت چې دی نو دا خشوی دی د دې سره دې ته دغه چې د ترقی ښکاریږي. نو د چې دا خبره کړې ده چې په ملک ایماندار نه کده غار سره ته معاف هم شي خو دا ملک په واپسی چې دی دا بیا قرضدار کیږي. نو د دې په اړه کې تاسو څه خیال دی؟